السلام علیکم ملګرو، تاسو په سعودي عرب کې ژوند کوئ نو تاسو د لپاره کیوا اکاونټ جوړول چې دا ډیر ضروری دي چې تاسو خپل کیوا اکاونټ جوړ کړئ او په هغې کې چیک کړئ چې تاسو د خپل کبیر سره څه عقد کړی دی یا تاسو نه دی کړی یا تاسو عقد څومره باقي دی. نو په دې ویډیو کې راته دا طریقه ښیم چې تاسو به د کیوا اکاونټ څنګه جوړوئ. نو په دې طریقه باندې ځان ته د کیوا اکاونټ جوړ کړئ او خپل عقد پکې چیک کړئ چې تاسو د کپیل سره څومره عقد فاتې دی یا ستاسو عقد شته یا نشته. په طریقه تاسو ته ښایي چې تاسو به خپل عقد په کیوا اکاونټ کې څنګه چیک کوئ چې ستاسو عقد څومره پاتې دی یا ختم شوی دی یا تاسو عقد د سره لیکلی نه دی د خپل کپیل سره. نو د دغې دپاره به تاسو په خپل موبایل کې په ګوګل باندې کلیک کوئ. دلته چې تاسو په ګوګل کلیک کوو نو په دې ګوګل سرچ کې به کیوا ولیکئ او دلته به یې سرچ کوئ. تاسو سره چې کوم ړامبی نمبر ویب سایټ راوخت په دې باندې به کلیک کوئ. په دې چې تاسو کلیک کو نو دلته به ستاسو سره یو بل پیج کولی شي داسې. په دې کې به تاسو د خپل اقامې نمبر او لاندې به پاسورډ ورکړئ که تاسو خپل د کیوا اکاونټ رجسټر کړئ. که تاسو خپل اکاونټ رجسټر کړی نو تاسو به په دې لاندې اپشن کیوا اکاونټ رجسټر په دې باندې به کلیک کوئ. نو په دې باندې په تفصیل باندې ویډیو موږ جوړه کړه د یوټیوب په چینل کې شته. نو تاسو هغه وګورئ او ړامبی ځان له د کیوا اکاونټ جوړ کړئ. نو زه اوس په دې کې دلته د خپل اقامې نمبر لیکم او لاندې پاسورډ لیکم او بیا په دې لوګین باندې کلیک کوم. دلته اوس ماته پاسورډ راځي. کوم پاسورډ چې ماته دلته راغی هغه به زه دلته ولیکم او بیا به په دې کانفرم باندې کلیک کوم. د دې نه بعد اوس زما د کیوا اکاونټ د ما سره کولی شي. داسې به ستاسو د کیوا اکاونټ ستاسو سره کولی شي. تاسو به په دې دلته به ستاسو نوم هم راواخلي. تاسو په دې لوګي باندې کلیک کوئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو ستاسو د کیوا اکاونټ به ستاسو سره داسې انټرفیس کې کولی شي. دلته به ستاسو نوم رااخلي. داسې به تاسو لږ کته راشئ نو تاسو ته به اکټیو نو دا چې تاسو ته ښیي نو تاسو په خپل جواب منی یې برابر یې. دلته به ستاسو د مؤسسې کوم نوم چې دی نو هغه راواخلي. په دې کې چې تاسو بیا کته راشئ نو دلته به تاسو کوم عقد چې لیکل دی نو هغه به تاسو سره شو کوي. دلته داسې چې تاسو کته راشئ دا به ستاسو عقد ستاسو سره شو کوي چې ستاسو عقد څومره پاتې دی. تاسو یو کال عقد لیکلی دی که نه دی. نو که ستاسو عقد نه یې لیکلی چاري نو په دې ځای کې به بیا ستاسو عقد نه وي. دا به تاسو ته نه شو کوي. نو تاسو ته چې کله دلته شو کوي نو تاسو ته به دلته کوم لاست ډیټ چې دی هغه به هم درکړي او تاسو چې کله عقد کړلی نو هغه ډیټ هم تاسو ته په دې ځای کې درکړلی. دلته چې د څو ورځې پکې پاتې نو دم تاسو ته ښیي چې تاسو په عقد کې دومره ورځې پاتې دي. نو دا اسانه طریقه ده. په دغه طریقه باندې تاسو د خپل عقدونه چیک کړئ چې تاسو د کپیل سره لیکلي دي او که نه دي لیکلي. که ستاسو د کیوا اکاونټ جوړ نه او تاسو رجسټر کول غواړئ نو په دې یوټیوب په دې چینل کې ویډیو ده وګورئ. په دغه طریقه باندې ړامبی ځان ته د کیوا اکاونټ جوړ کړئ او بیا پکې په دې طریقه باندې خپل عقدونه چیک کړئ.